بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 57 نمبر درس دی. د اودس سنت هم شروع کړي او سنن الوضوء. نو دې نه مخکې مونږ د اودس 9 سنت ووي. په هغې کې اول نمبر د اودس نیت کول، بیا ورپسې دویم نمبر بسم الله ویل، دریم نمبر د دې منګولو پورې لاسونه وینځل، څلورم نمبر مسواک کول، پنځم خوله کې اوبه اچول، شپږم پوزه کې اوبه اچول، اووم نمبر په خوله کې او پوزه کې چې کومې اوبه اچولي په هغې کې مبالغه کول، او اتم نمبر چې هر اندام 3 ځل وینځل، او نهم نمبر د سر مسح کول. دقه پورې نه هم ویلیو. نن به لسم نمبر د سر مسح سره سره بیا د غوږونو دغه هم وي، د مسح وي، د غوږونو مسح به څنګه کې، دغه شان بیا د ګیرې خلال وي، یعنی دا لاس په الټه کې او په دې ګیره کې به لاندې نه داسې بر طرف ته راولي، دې ته خلال وایي. او بیا د ګوتو خلال، د لاسو د ګوتو خلال خو داسې چې بس دا ګوتې به یو بل کې ورکې، دا خلال وشو، ټیک شوه. او د خپو د ګوتو خلال طریقه انشاءالله بیا وایو. او بیا چې د 13 نمبر دی، هر چې کوم اندام وینځي هغه مږل یعنی وینځلو سره سره مږل. او 14 نمبر چې دی ان یغسل العضو الثانیه قبل جفاف العضو الاول. چې یو اندام ووینځي نو چې هغه لا اوچ شوی نه چې فورا ورپسې بله مو وینځي، یعنی د یو اندام د اوچېدو نه مخکې بل اندام وینځل. او 15 نمبر ان یراعي الترتیب فی غسل الاعضاء، یعنی د هر اندام په ترتیب باندې وینځل، لکه مثلا څنګه چې قرآن کې ترتیب باندې ورکړي دي چې یاره لاسونه اول به مخ ووینځي، بیا به لاسونه سره څنګل ووینځي، بیا به د سر مسح وکړي، بیا به د خپې ووینځي. نو په دې ترتیب باندې اودس کول، په ترتیب باندې اودس کول. ښه جي. بیا ورپسې 14 نمبر خپل ښي لاس د ګس لاس نه مخکې وینځل، او ښی خپه د ګسې خپې نه مخکې وینځل. او 18 نمبر چې دی د سر مسح د دې سر د دې اولې حصې نه شروع کول. او 13 نمبر د سټ مسح کول، ټیک شوه. نو دا 18 سنت دی په اودس کې. نو اول اوس مونږ 10 نمبر وایو. ان یمسح، ان معنا ده چې، او یمسح معنا ده مسح کوي. نو د دې پوره معنا به مونږ وکړو مسح کول. الاذنین، اذن یو غوږ ته وایي، اذنین دواړو غوږونو ته وایي. اذنین غوږونه، ټیک شو جی. ظاهر ښکاره حصې ته وایي، دا د بهر حصه چې دا د غوږ ښکاره حصه ده. ظاهره ښکاره حصه، هما د دغه دواړو غوږونو، هما معنا ده د دواړو، هغه یعنی د هغه دواړو غوږونو. واو معنا ده او. باطن یو ظاهر وي، ظاهر ښکاره ته وایي، باطن پټ ته وایي، دننه، یعنی د غوږ دا دننه حصه چې ده دې ته باطن وایي. پټه حصه، هما د دې دواړو، یعنی د دې دواړو غوږونو، هغه، ټیک شوه. ښه جي. ان یمسح الاذنین، د دواړو غوږونو مسح کول. ظاهرهما، د ښکاره حصې هم، وباطنهما، او د پټې حصې هم، د دننه حصې هم، یعنی د بهر حصې مسح هم کول او د دننه حصې مسح هم کول. اوس په د غوږ مسح څنګه کېږي؟ ګورې مونږ چې کله د سر مسح کړې وه چې یارې دا ګوتې به داسې کې، نو دا به دلته دا 2 ګوتې به بیلې وي، دا مټۍ به بیلې وي، دا د شهادت ګوتې به بیلې وي، او دا 3 نورې چې دي دا به یو بل سره میلاو کې، داسې کلکې به میلاو کې. نو بره به یې داسې بوځي په سر باندې، واپس پې دا لاس په دا 3 ګوتې چېرې دا به یو بل نه جدا کې، دا لاس به بالکل سیده کې داسې به یې راولي. چې داسې دې راوسته، اوس په داسې وکړي چې دا 2 ګوتې دي دا په دې غوږ کې دننه داسې ووښي، دا د غوږ دننه مسح شوه. او دا مټۍ ګوتې چې دي، دا مټۍ ګوتې دا به د غوږ نه بهر داسې راتاو کې، دا د غوږ بهر مسح شوه. او دا کچۍ ګوتې نه دي، دا به د غوږ په سوري کې داسې ووښي. دا د شهادت ګوتې باندې به د غوږ دا دننه حصه ټوله داسې ومږې، ټیک شو دا مسه اوسوله ټیک شو دا ټوله
او دا مټۍ ګوته چې دا به د غوږ بهر حصې نه داسې راتاو کې د سر طرف ته او دا قچۍ ګوته چې ده دا به یو په دې کې وخې یو به په دې بل د سورو کې بدن نه ووخې دا د سر د غوږونو ماسه شوه. اوس ان یخلل لحیته من اسفلها، ان یخلل معنا د خلال کول، خلال کول. خلال اوس خلال څه ته وایي؟ دا لاس نه دی، دا لاس دا چې کله په دې ګیره کې داسې د ښکته نه د مرۍ طرف نه داسې د خولې طرف ته داسې راولي دې ته خلال وایي. ټیک شوه. ان یخلل لحیه، لحیه ګیرې ته وایي، ګیره ګیره. او هو بدلته ده، هو معنا به خپله معنا به وکړو خپله خپله. من معنا ده نه. اسفل، اسفل ښکته ته وایي، دا دلته ښکته نه ما شروع کړه بره طرف ته راوسته ښکته ښکته. ها معنا ده خپله خپل. ټیک شوه. یا د دې لحیې د لحیې د ښکته طرف نه د ګیرې ښکته طرف نه ګیرې یعنې د هغې د ها معنا به وکړو هغه. ښه جي. ان یخلل لحیته د خپلې ګیرې خلال کول، د ګیرې خلال کول، خلال من اسفلها د ښکته طرف نه د ګیرې ښکته طرف نه د ګیرې د ښکته حصې د ښکته طرف نه یعنې د مرۍ طرف نه د ګیرې خلال کول. نو د خلال طریقه یو دا ده جي چې کله مخ ووینځو که نه مخ په اودس کې چې کله مونږ مخ ووینځو نو د مخ نه پس به بیا داسې لږې غونته اوبه راواخلې، لږې غونته په دې موټي کې به راواخلې او به په دې ګیره کې داسې واچې او دا ګیره دا لاس نه دی، دا ګوتې دا ګوتې دا ګوتې به داسې الټه کې چې دا د ګوتې دا شا طرف نه دی، دا د دې مرۍ طرف ته راشي او داسې به پکې دا راولي لاس. دې ته د ګیرې خلال وایي. ټیک شوه. نو د ګیرې خلال کول. او 12 نمبر ان یخلل اصابعه د خپلو ګوتو خلال کول، د ګوتو خلال. ان یخلل خلال کول اصابع دا د اصبع چې دی یا د اصبعون، د اصبعون جمع ده. اصبع یوې ګوتې ته وایي، اصابع ټولو ګوتو ته وایي. اصابع نو دا د اصبعون جمع ده، اصابع ګوتې. او هو معنا د خپلې د ها ضمیر معنا به دلته مونږ وکړو خپلې. ټیک شوه. ان یخلل اصابعه د خپلو ګوتو خلال کول. د ګوتو خلال اوس زده کوي دي. د لاس د ګوتو خلال خو دا دی د لاس دا ګوتې نه دي، دا به په دې یو بل کې داسې ورکې بس دا د ګوتو خلالو شو. د لاس د ګوتو خلال به څنګه وکړې دا داخلي لاس دا ګوتې به د دې ګس لاس ګوتو کې داسې ورکې بس دا د ګوتو خلال شو. د لاس د ګوتو خلال. د خپو د ګوتو خلال بیل دی. د ګس لاس دا قچۍ ګوته نه ده، د ګس لاس دا قچۍ ګوته دا به د ښیښ پې د دې قچۍ ګوتې نه دا خلال به شروع کړي خو د ښکته طرف نه ها. نو اول به په دې د ګس لاس قچۍ ګوته د ښیښ پې د قچۍ ګوتې نه شروع کړي. اول به قچۍ ګوتې کې داسې خلال وکړي، بیا به ورپسې دویمه کې وکړي، بیا به درېیمه کې، بیا به څلورمه کې. ټیک شوه. د ټولو ګوتو په دې منځ کې د خلال وکړو. اوس په د ښیښ پې د ګسې خپې د غټې ګوتې نه شروع کړي د ښکته طرف نه بس داسې به پکې دا ګوته داسې ووښې بس دا د ښکته طرف ته مې داسې شروع کړي. اول د غټې ګوتې نه بیا ورپسې دویمه، بیا درېیمه، بیا څلورمه، بیا پنځمه، د آخرې ګوتې. نو ګورئ د ښیښ پې د قچۍ ګوتې نه به شروع کې، قچۍ ګوته ورپسې دویمه، درېیمه، بیا څلورمه، بیا دا بل، بیا د ګسې خپې د دې مټۍ ګوتې نه به شروع کړي. نو اول د مټۍ ګوتې، بیا د دویمې ورپسې، بیا د درېیمې، بیا د څلورمې، دا د منځ نه. ټیک شوه. نو د ښې خپې د قچۍ ګوتې نه به شروع کړي او د ګسې خپې په قچۍ ګوتې باندې به د خپو د خلال یعنې ختمې به پې. ټیک شوه. او د لاس خلال بس هم دا طریقه ده، داسې به وکړي. او د خپو خلال دا طریقه یې زده کوي. په حدیثو کې د دې دغه ترتیب لیکلی دی د فقه کتابونو کې چې د ښې خپې د قچۍ ګوتې نه به شروع کوي او د ګسې خپې په قچۍ ګوتې به ختمې. دغه خلال طریقه مې درته وښوده. ټیک شوه. لکه مثلا دا زما ښې خپه ده نو دا د ګوتې د ګس لاس دا قچۍ ګوته چې ده نو دا به په دې د ښي لاس د دې قچۍ ګوته کې داسې خلال به دې ته خلال وایي ها داسې به په دې کې داسې تیره باسي. ټیک شوه. دا د ګوتو خلال شو. ان یدلکه دلکه یدلک معنا ده مګل، یو څیز داسې مګل، دغه ته دلک وایي دلک. نو ان یدلکه مګل الاعضاء اعضاء اندامونه
عند الغسل، عند معنا دا عند الغسل د وینځلو په وخت، د وینځلو په وخت. دلته به د عند معنا وکړو وخت، او غسل معنا د وینځل. وینځل ٹھیک شو جی. ان يدلك الاعضاء، اندامونه مګل، عند الغسل د وینځلو په وخت. ٹھیک شو جی. ګورئ ما تاسو ته څو څو ځله ووي، بار بار به انشاءالله زه دا خبره کومه چې دا زمونږ بالکل ذهن نشین شي. غسل غین باندې چې فتحه وي که نه، دا غسل معنا د وینځل، او چې کله په غین باندې ضمه راشي، پیش پې راشي غسل، نو غسل معنا د لمبل. ٹھیک شو. غسل معنا د وینځل او غسل معنا د لمبل. ٹھیک شو. نو دا غسل دی، د دې معنا د وینځل. ان يدلك الاعضاء عند الغسل، یعنی د وینځلو په وخت باندې اندامونه مګل. دا اندامونه نه دي. اوس مثلا لاس باندې مې اوبه واچولې، نو د دې سنت دا دي چې دا به دا ټول لاس په داسې ومږې. ٹھیک شوه. دغه شانتې په دې بل لاس مې اوبه واچولې، نو دا بل لاس په داسې ومږې. ٹھیک شوه. داسې صرف نه دي چې بس یاره دا اوبه پې داسې صرف تېرې که بس، یا په ګس لاس داسې اوبه تېرې که. نه نه نه، دا مګل دا سنت دي. ښه. 14 نمبر، ان یغسل العضو الثانیه قبل جفاف العضو الاول. ان یغسل معنا دا وینځل، عضو معنا دا اندام، الثانی معنا دا دویم. ٹھیک شوه. قبل معنا دا مخکې، جفاف معنا دا اوچېدل، یعنی چې یو څیز اوچ شي هغې ته جفاف وایي. جفاف معنا دا اوچېدل، اوچېدل. عضو دلته اندام ته وایي. الاول اولنی، اول. ٹھیک شوه. نو دلته کې وایي جي ان یغسل العضو الثاني، دویم اندام وینځل، دویم اندام وینځل. قبل مخکې د څه نه مخکې؟ جفاف العضو الاول، د اول اندام د وچېدو نه مخکې. دویم اندام یعنی د اول اندام د وچېدو نه مخکې دویم اندام وینځل. د اول اندام د وچېدو نه مخکې دویم اندام وینځل. الټه نه ترجمه وکړه نو ترجمه به دې صحیح راشي. د اول اندام د وچېدو نه مخکې دویم اندام وینځل. ٹھیک شوه. لکه مثلا ګورئ ما مخ ووینځلو، مخ مې ووینځلو او بس فورا ورپسې مې چې دی دا بیا لاس ووینځل، فورا یا د سر مسه مې فورا ورپسې وکړه، بیا د غوږونو مسه مې فورا وکړه، بیا د لاسونه مې ووینځل. ټیک شوه. دا ټول اندامونه چې کوم په ترتیب دي فورا زر وینځل. داسې نه دي چې لکه ما مخ ووینځلو او بیا ملګري سره په ګپ یم مخ مې اوچ شو نو د هغې نه پس مې بیا لاس ووینځلو، دا شی نشته دی. ټیک شوه. نو د یو اندام د وچېدو نه مخکې فورا ورپسې بل اندام وینځل. ټیک شوه. یا فرض که دا خو مې درته ووي چې لکه ګپ سړی لګوي او هغه اندام یې وچ شي او بیا لګوي په ارام دا بل اندام وینځي، نو دغه کې دا ټیک نه ده، دا بیا د سنتو خلاف ده. او که چېرته داسې وي چې لکه مثلا انسان یو اندام ووینځلو او بیا ورته اوبه ختمې شوې، اوس دا د اوبو په تلاش کې دی چې اوبه راپیدا کړي، نو که بیا دا بل اندام وچ شوی، دا اول اندام چې کوم وینځلی که دا وچ شوی وي نو بیا خیر دی، دا بل اندام دی ووینځي، دا د سنت خلاف نه دی. ټیک شوه. یا انسان دی هغه په ډېره تیزه هوا چلیږي او اودس کوي، نو هوا خو فورا زر ځای وچوي، نو دا د مخ ووینځلو او بیا چې لاس وینځي مخ یې وچ شوی دی، نو دا هم خیر دی، دا قدرت طرف نه دی، دا انسان په دې کې څه خپل اختیار نشته. نو که چېرته دا اودس کوي او خپلو کې ګپ لګوي یا هسې ټایم پاسې کوي او بل اندام ته وچ شوی دی، دا بیا د سنتو خلاف دی. ٹھیک شوه. او 15 نمبر دی ان یراعي الترتیب. ان یراعي معنا د خیال ساتل، خیال ساتل. الترتیب د ترتیب خیال ساتل، د ترتیب خیال ساتل. فی غسل الاعضاء، فی معنا د کې، غسل معنا د وینځل، اعضاء معنا د اندامونه، یعنی اندامونو وینځلو کې د ترتیب خیال ساتل، اندامونو وینځلو کې
د ترتیب خیال ساتل. ایراعي الترتیب فی غسل الاعضاء، یعنی چې کوم اندام وینځي که نه نو په ترتیب به وینځي. لکه مثلا چې اودس شروع کې نو اول لاسونه وینځه، بیا خوله کې اوبه واچوه، بیا پوزه کې اوبه اچوه، بیا د هغې نه پس مخ ووینځه، بیا د هغې نه پس لاسونه ووینځه، بیا د سر مسه وکړه، په دې ترتیب باندې. ټیک شوه. او هسې نه چې انسان اول لاسونه ووینځي، بیا ډایرکټ پوزه کې اوبه واچوي او ډایرکټ لاسونه وینځي، بیا د هغې نه پس مخ وینځي، نو دا ترتیب یعنی دا بې ترتیبه شو. نو دلته راته وایي ایراعي الترتیب فی غسل الاعضاء، د اندامونو په وینځلو کې د ترتیب خیال ساتل. بحیث په داسې طریقه، بحیث معنا ده په داسې طریقه، یعنی داسې طریقې سره، داسې طریقې سره. یغسل الوجه، یغسل الوجه اولا، یغسل معنا ده وینځل، وجه مخ ته وایي، اولا اول مخ، یغسل الوجه اولا، اول مخ وینځل، ثم الیدین، ثم معنا ده بیا، ید یو لاس ته وایي، یدین دواړو لاسونو ته وایي، دواړه لاسونه وینځل، لاسونه بیا دواړه لاسونه وینځل. ټیک شوه. ثم الیدین، اول یغسل الوجه الاول، اول مخ وینځل، ثم الیدین بیا دواړه لاسونه وینځل، ثم معنا ده بیا، یمسح الرأس، یمسح معنا ده مسح کول، الرأس رأس سر ته وایي، د سر، ثم معنا ده بیا، یغسل معنا ده وینځل، رجل یوې خپې ته وایي، رجلین دواړو خپو ته وایي، دواړه خپې. ټیک شوه جي. نو تا ته وایي ایراعي الترتیب فی غسل الاعضاء، په اندامونو کې د اندامونو په وینځلو کې د ترتیب خیال ساتل. بحیث په داسې طریقه، یغسل الوجه الاول، اول مخ وینځل، ثم الیدین بیا دواړه لاسونه وینځل، ثم یمسح الرأس بیا د سر مسح کول، ثم یغسل الرجلین بیا دواړه خپې وینځل. نو په دې ترتیب باندې اول مخ وینځل، بیا لاسونه وینځل، بیا د سر مسح کول، بیا د دواړو خپې وینځل. نو ګورئ دا د قرآن ترتیب دی چې څنګه قرآن کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. نو اول وجوهکم راغلی، فاغسلوا وجوهکم. نو اول تا ته وایي چې یاره اول مخ وینځه، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، او اید ګوره، ثم الیدین، ایدیکم بیا خپل لاسونه وینځئ الی المرافق، او فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بیا دغه شانتې د مسح باره کې وفرمایلو، بیا دواړه خپې، بیا دغه ده نه وایي ایغسل وینځل، یده الیمنه خپل خی لاس، ید معنا د لاس، او دلته د هو معنا د خپل، یمنه معنا د خی طرف، خی لاس وینځل، خی. ٹھیک شو جی. قبل معنا د مخکې، ید دلته د ید معنا بیا لاس دی، او دلته د ها ضمیر معنا بیا معنا د خپل، او یسرا معنا دا گس لاس، یعنی دا داخل لاس ته دته یمنا وای، او دا گس لاس ته دته یسرا وای. نو تا ته وای ان یغسل یده الیمنى، ان یغسل وینزل یده الیمنى، خپل خلاص، یعنی خپل خلاص وینزل، قبل یده الیسرا، د خپل گس لاس نمخ کې، یعنی خپل خلاص وینځل د خپل ګس لاس نه مخکې، یعنی خلاص د ګس لاس نه مخکې وینځل، اول به خلاص وینځي بیا به ګس لاس وینځي، دقه شان ترتیب. ویغسل رجله الیمنى، اول خپل ښي خپه وینځل، قبل رجله الیسرا، د ګس خپې وینځلو نه مخکې. نو ویغسل واو معنا ده او، یغسل معنا ده وینځل، رجل خپه، او دلته د ها ضمیر معنا هم د خپله، او یمنا معنا ده خي، که دا خي داسې لیکئ او که دا بل شان ګول خا ورسره لیکئ داسې. ټیک شوه. قبل معنا ده مخکې، او رجل خپه،
یسرا معنا ده ګسه خپه ټیک شوه نو دلته تا ته وایي ان یغسل یده الیمنه خپل ښي لاس مخکې وینځل قبل معنا نه مخکې وینځل یده الیسرا د خپل ګس لاس نه مخکې ټیک شوه د ګس لاس نه مخکې ښي لاس وینځل ویغسل رجله الیمنه د ښي خپه وینځل خپله ښي خپه وینځل قبل رجله الیسرا د ګسې خپې نه مخکې یعنی د ګسې خپې نه مخکې ښي خپه وینځل او د ګس لاس نه مخکې ښي لاس وینځل ټیک شوه نو دقه تا ته وایي او 18 نمبر دی ایبدا یبدا معنا ده شروع کول المسح ته وایي بمقدم معنا ده مخکې حصې نه دا دلته با معنا به وکړو نه سې او مقدم معنا ده مخکې الرأس سر ته وایي سر ښه جي ان يبدا المسح شروع کول بمقدم الرأس د سر مخکې حصې نه د سر دا چې کوم ځای نه چې ویښته شروع کېږي چې کله د سر مسح کې نو د دې ځای نه شروع کول ښه د سر د دې تندي نه بره چې د سر دا ویښته شروع کېږي دغه ته د سر مقدم حصه وایي مخکې حصه وایي مقدم معنا ده مخکې حصه ٹھیک شوه مخکې حصه ٹھیک شوه ان یبدا المسح یعنی مسح شروع کول بمقدم الرأس د سر مخکې حصې نه د با جاره معنا مې دلته وکړه نه اردو کې وایي سې نو د سر مخکې او مقدم معنا د مخکې حصه د سر مخکې حصې نه د مسح شروع کول د سر مخکې حصې نه مسح شروع کول دا 17 نمبر د اودس سنت دی 18 او اخیری نمبر ایمسح الرقبه ایمسح معنا ده مسح کول رقبه 60 ته وایي 60 دا شاته 60 چې دی 60 دون معنا ده بغیر حلقوم مرۍ ته وایي حلقوم دا د حلقوم مرۍ ته وایي ها مرۍ ٹھیک شوه لأن ځکه چې د لأن معنا به وکړي ځکه چې مسح الحلقوم د مرۍ مسح کول بدعت دی مسح معنا ده مسح حلقوم معنا ده مرۍ او بدعت معنا ده بدعت څه ته وایي په دین کې یو نوی کار راوښکل په دین کې یو نوی په شریعت کې دین اسلام کې یو نوی خبره راوښکل چې هغه نه د صحابه رضوان الله عنهم اجمعین نه ثابت وي نه د تابعینو نه او نه د تبع تابعینو نه او نه د نبی علیه الصلاة والسلام نه ټیک شو هغې ته بدعت وایي چې نه نبی علیه السلام کړی وي نه صحابه کړی وي نه تابعینو کړی وي نه تبع تابعینو کړی وي ټیک شو نو هغې ته بدعت وایي نو ګورئ ایمسح الرقبه د 60 مسح کول داسې د 60 مسح کول دون الحلقوم بغیر د مرۍ د مسح نه د مرۍ مسح به نه کې د 60 مسح به کې لأن مسح الحلقوم لأن معنا ده ځکه چې مسح الحلقوم د مرۍ مسح کول بدعت دا بدعت دی ٹھیک شوه نو د 60 مسح به کې چې په اودس کې د 60 مسح کول داسې دا د 60 مسح ده ټیک شوه دلته کې دا لاس په داسې الټه کې ټیک شوه دا لاس په داسې الټه کې او داسې به په یو طرف پرې 60 کې راکاږي او دا ګس لاس په پرې بل طرف پرې 60 کې راکاږي بس دا ستا د 60 مسح وشوه نو داسې به دې مرۍ ته نه راکوځئ ښه بعض خلک داسې راکوځئ نو داسې نشته ګورئ بالکل دا بدعت دی ها بالکل صرف داسې کول او داسې کول د 60 ٹھیک شوه بعض خلک مونږ وینو اکثر نو هغه د دې ځای نه داسې شروع کړي نو دې ځای ته راولي او د دې ځای نه شروع کړي نو دې ځای ته راولي دا بالکل نشته ښه د 60 مسح پکې دا بدعت دی د مرۍ مسح پکې بدعت دی په د دې ځای نه به ښکته نه راځي دا ځای نه دی د غوږ دا حصه دې ځای پورې دا شا طرف ته دا 60 دی او د دې غوږ د دې نرمۍ حصې نه ښکته دا مرۍ ده نو اکثر خلک داسې دا لاس راولي او داسې راولي نو دغه ځایونو ته د دې رګونو نه به ښکته نه راکوزېږي
دې ته شیرګ وایي د دې شیرګ نه به ښکته نه راکوزېږي نو اکثر خلک راکوزېږي دا بدعت دی تاسو به خپله اوس وکتل ښه جي ان یمسح الرقبة دون الحلقوم د سټ مسه کول بغیر د مرۍ د مسې نه د مرۍ مسه به نه کوې د سټ مسه به کوې لأن ځکه چې مسح الحلقوم د مرۍ مسه کول بدعتون دا بدعت دی او بدعت ګورې دا ډېر ناخوښه څیز دی د بدعت نه ځان ساتل پکار دي نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام